بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی مهربان دی. چې دولت تا سره راشي ډېر خپلوان به دې پیدا شي. که د مال لاړو ناچار شوي تا نه هر څوک به په شا شي. دا خپل خلک یې هېڅ خیال د درجې نه کړي که د تخت د پاسکین شاهجهان وي. د نشتر شعرونه ټول لال جواهر دي، قدردان د جواهرو جوهریان وي. د زلبونیر د خجوخیدو د توتالی نه زه سراج محمد نشتر بودلاخیل خجوخید یوسفزید تاسو ته مخاطب یم. صاحبانو زه نن تاسو ته د یو لوی مشر خان باکو خان یوسفزي لغونډې تاریخ بیانوم د پاره د دې چې ستاسو په معلوماتو کې اضافه وشي. باکو خان په پښتونخوا کې بادشاهي کړې وه. د کافرانو تاتاریانو یې جهاد کې تباهي کړې وه. د لوی سردار یوسفزو ډېر پخوا ملګرو تاریخ د ده په مشرۍ ښه ګواهي کړې وه. لوی مشهور تاریخي قائد خان باکو خان یوسفزی د هندوستان د ډیلي مغول شهنشاه جهانګیر د دور حکومت په اخري څه کې پیدا شوی و. د شهنشاه شاهجهان او شهنشاه اورنګزیب عالمگیر زمانه یې لیدلې وه. څه وخت چې د شهنشاه شاهجهان د زامنو د شهزاده داراشکوه او د اورنګزیب عالمگیر په منځ کې د تخنشینۍ دپاره جنګ شروع شو، نو خان باکو خان یوسفزی په دغه جنګ کې د داراشکوه ملګری و او د خټکو د قبیلې مشهور سردار خوشحال خان خټک د اورنګزیب عالمگیر ملګرتیا وکړه. د دغې جنګ نتیجه دا وخته چې د باکو خان یوسفزي رور سیدا خان د اټک په پل باندې قتل کړی شو او د اورنګزیب پته نصیب شوه او شهزاده داراشکوه شکست وخوړ. نو اورنګزیب عالمگیر خپل رور شاهي دربار ته راوبللو او قتل یې کړ. توبه مې دې خدای توبه. په دنیا کې داسې ډېر کسان هم پیدا شوي دي چې خپل وروڼه یې د اقتدار حاصلولو دپاره وژلي وي. باکو خان یوسفزی د مامون خان زوی او د عثمان ابن خجوخیل نوسی و. د ده مزار د چمرې په کانکوی کلي کې موجود دی چې خلک ورته د بابو خان مزار وایي. د خان باکو خان یوسفزي اولاد د خجوخیلو په مقام پنجتار، چنګلۍ، مخرنۍ او خانانو ډیری او د زلصوابۍ په باجا کلي کې آباد دي. او د خان باکو خان ټول اولادو څخه مو زیات د څلور نیمو سوو کالو نه په خانانو مشهور دي. په هغې خانان نن سبا په هغې کې د ډیری په خانانو کې جمشید خان او د خجوخیلو د پنجتار په خانانو کې اقبال خان او خان بارمن خان مشهور دي. خان بارمن خان چې ژوندی و، خان بارمن خان د دنیا نه سفر کړی دی. هغه چې ژوندی و نو هغه خپل دین اسلام او پښتنو سره ډیره مینه لرله او د پښتنو د تاریخونو مطالعه یې کوله. هغه د پنجتار د خان حقنواز خان، پرلی احسان خان او د خان پیاز خان شهید والد محترم و. په قبر یې نور شه. د زلصوابۍ د باجا کلي په خانانو کې د خان لیاقت خان ترو
خان ابراهیم خان د خان ابراهیم خان مشر ورور خان عجب خان صاحب د والي سواد په دورې حکومت کې د بر سواد د مټې د حاکم د مټې د تحصیل حاکم وو. هغه چې ژوندی وو نو په انصاف سره باید د خلکو په خپل نو په انصاف سره باید د خلکو فیصلې کولې. اوس هغه په سوات، بونیر او په خودخېلو کې د عجب خان حاکم صاحب په نوم باندې یادېږي. په قبر یې نوشه. د باکو خان په اولاد کې د پاینتار عجب خان، خان فتح خان، خان مقرب خان او فردوس خان بابا تاریخي مشران وو. سراج محمد نشتر بودلاخیل د توتالی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.